کہ در حقیقت نبوت روح کی صفت ہے، روح مال جسد ہی کی نہیں. حقیقت کے روح دا صفت د نبوت سره دا روح دے د جسد نه دی. مخکې مو نبوت در اصل روح کی صفت ہے، روح مال جسد ہی کی نہیں. د لسو څنګه د ټولو مشرانو په خپل د یو بل کتاب د ردیو د خیر ترجمان کتاب نه دی حق جلیک صفحہ نمبر 508 وای یہ بات تو ثابت اور محقق ہو چکے کہ رسالت اور نبوت در اصل روح کی صفت ہے، نه جسد انصاری مال روح کی. اوس دا زه تاسو ته وایم صحابي چاته ویل کېږي چې هغه د نبي سره ملاقات کړی، د ملاقات د روح سره کېږي که د جسم سره کېږي. نو د په نظر ټول صحابو ثابت نه انکار د نبي اسلام د قبر دیو جن پنځبیران چې لاړ شي نبي اسلام قبر مبارک ته ورتل دا شرک ګڼي، دا دیو عقیده ده د سره ورتل بدعت ګڼي، ورځي ورته نه ذکر دیو په نظر د پیغمبر نه دی سره. اوس ته ووایه چې د پیغمبر جسم مبارک ته نبی نه وي د مسلمان کېدی شي اگر چې موږ د کفر پتو نه لګو. بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو مسلمانانو، نن چې جون 2025 ته ندیم بدعتي یو انټرویو کړی دا سنگر خان سره، په هغې کې چې هغه کوم اعتراضونه کړي زه د هغې جواب ورکوم. خو د ټول نه مخکې زه د دې یو پیج دی د سرفراز خان صفدر په نوم باندې، د الله تعالی لاک لا شکر دی چې موږ به خلکو ته د سرفراز خان صفدر او د امینو کاړوي هغه دجل فریب او هغه کذب او د هغه بېایماني به موږ خلکو ته ښودله، خو سنه سبا خلکو منله او سنه سبا خلکو وایي چې کېدای شي دی سختي کوي. خو دغه پیج دا کار کوي چې هغه دروغ چې شیر کوي او د هغې نه هغه داسې یو چې دی داسې شی شیر کوي چې هغه د اخلاقو نه غورځېدلی شي، خلکو ته پته لګي چې یاره واقع دی صحیح وایي. او زما په زړه کې به دا راتله چې زه پسې دا کمې خبرې کومه کېدای شي د جمعیت والا په دې باندې چې داسې یاره هغوی خپل مشر ګڼي، هغو ته پته چې دی ورته پراډي وایي، دی ورته دا وایي چې دی په عبارتونو کې دجل کوه، په عبارتونو به اغلا کوله، کېدای شي چې یاره داسې نه و او هغو ته صحیح ښکاري. خو زما دا یقین ورو چې خپلو کشرانو ته هم دا صحیح ځکه ښکاري چې د هغه د مرګ نه بعد د هغه په نوم باندې هغه شی روان دی. لکه اوس زما یو شی دغه شیر کړی دی، دا وایس د هغې نه شیر کړی دی چې وایي چې د مفتی ندیم صفت کړی دی چې یاره مفتی ندیم چې دی هغه مجادلې نه کوي، مکابرې نه کوي او هغه د مسلې حل غواړي. لعنت الله علی الکاذبین. څنګه چې په ژوندانه باندې په هغه د الله لعنت او شان د هغه په دې پیج باندې چې دا کوم نوم چلیږي په دې نوم یې د الله لعنتي. دا نه زما بیان دی نه ما دا خبرې کړي دي، والله بالله تعالی دا زما خبرې نه دي، نه په دې وخت کې زما نه چا تفوس کړي، نه په دې وخت کې زما ستا تنقیحات روان دي. په هغې وایس کې وایي چې دا او د هغه تنقیحات زما او د هغه تنقیحات روان دي او هغه په سفر دی، نه ته په سفر یې بالکل. دا تاسو چې ته ایډیټینګ کړی دی پته نه لګي چې د کم کم ځای نه به یې وایسونه راجمع کړي، یو ټکی د یو نه بل بل نه، خو دغه خپل طبیعت یو شی جوړ کړی دی. نو دا تاسو د خپل مشر هغه د خیر هغه میشن روان کړی دی او دا د خپل مشر هغه نمایندګي کوو چې څنګه ستاسو مشر کذاب دروغجنو په ژوندانه باندې دغه دجلونه کول، د مرګ نه بعد دغه په نوم دغه دجل کوئ او دغه د پیج نه شیر کوئ. زه راځم د ندیم انټرویو له. ندیم اوله خبره دا کړې ده چې یاره دا مسله د علاج چې دی یادوي او چې یاره دی د مسله د علاج بار بار وایي، نو دا مسله د علاج دی د شیخ سرفراز خان صفدر د کتاب نه زده کړې ده او چې هغه زموږ مشر دی. سرفراز خان صفدر په مسله د علاج نه پوهېدو که نه په ستا په بچو کې چې ته ستا د کتاب نه د راشه مسله د علاج راسره کښېنه، ته د مسله د علاج اول پوهېږي. نو دا دې بیانې کړي دروغ دي کړي، خو دلته زما یو نقطې سره کار تا ووایي چې زموږ مشر دی، زموږ د کتابونو یې زده کړي. سرفراز خان صفدر ستا مشر دی، اوس خو دې ووایې که نه. عجیبه خبره ده چې زما د مخې کښېني بیا دې مشر نه او چې په انټرویو کې کښېني بیا سرفراز خان صفدر زما مشر دی. زما د مخې ورته هندو وی، زما د مخې سیک مني او بیا چې هره هلته په انټرویو کښېني بیا زما مشر دی. زه مناظره خو زما ستا په دې سر زم ته دا ووایه چې سرفراز خان صفدر امینو کاړوي دا زما مشران دي، زه به دفاع کوم. ته خو زه د هغو دفاع په ما نشته. په مناظره کې تا ما دا نه وي چې دا زما مشران نه دي، تا ته ما وایي دا ستا د نظریې مشران دي که نه دي، تا د دې جواب نه راکوه او تا به نه دا په جمعیت کې دي او اوس وایي دا زما مشر دی. دقه خو دې یاره ده که نه دومره زمانه تېرېږي چې زما د مخې ووایي سرفراز خان صفدر زما مشر نه دی، هلته په انټرویو کې زما مشر دی. اولی مشر ومنه نه بیا کتاب پیش کوه ماته چې یاره دا ته ما د مشر د کتاب نه دا زده کړي، ستا د مشر د کتاب موږ لیدلی هم نه دی دغه. او د دې دپاره صرف ګورو چې صرف ستاسو کفر دې خلکو ته ښکاره کړو. دویم دی به و چې ډاګي بابا د مړو نه مدد قایل نه و، دا ډاګي بابا کتاب دی ته لږ مطالعه کوه. دی بار بار وایي وکې وإذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا من اصحاب القبور، چې یو کار ته ګران شي نو قبرونو نه مدد غواړئ. بل ځای کې لیکلي دي وکې ده دغه ځای لیکلي چې الله تعالی ورکوي لارواحهم قوة الاجساد فیذهبون من الارض والسماء والجنة حیث یشاؤون وینصرون اولیاءهم ویدمرون اعداءهم، چې دا مړي راوځي او په خپل اجسادو سره ګرځي او چې دی څوک خوښ شي د هغه مدد کوي او د خپلو دشمنانو بیخکندي کوي.
مخه ته بیا لیکلی شیخ عبدالقادر په حواله سره چې شیخ عبدالقادر جیلانی ویل من استغاث بي في قربة كشفت عنه من توسل بي في حاجه قضيت عنه چې چا ماته په تکلیف کې आवाज وکړو به تلر کما او زمونږ ایمان دا چې په تکلیف کې आवाज کول دا د الله تعالی خاص صفت الله ته आवाज کې مخلوق ته دی ما فوق الاسباب کو आवाज وکړو د شرک ته ما فوق الاسباب او هغه وفاتو د مرنه بعد اسباب سوچ هغه ته چې زمانه سوک کی اجت وړ زول ور کومه ساده مشر چې د دلیل لپاره راوړ چې دا غنه وسم مددونه غوښته شي بل خبره دی بیا کې چیرې دی بلال په خپل انټرویو کې ویل جمعیت ولا قران نور ذله سیاتونه دی ماته بدی کې یو عالم ولګي ویل سفر دا بلال دی ماته یو آیات ولګي اي بس زبر چې تاسو کوم یو آیات او دی به لګي صحیح ده بالکل دا خبره صحیح ده زبستانه تاسو کوم چې سو تا کو لقب نه زکومه او دغه سنگر خان براولو یو په یو راشه او دوانه به کینو صرف شپاړس کر خو له ساده قران مجید بزان سره راوړې زبر دروړم دوی بل به تاسو نه کو ربط بلګه دارنګ د آیات بیا به ان شاء الله چې کوم آیات کې کوم خبري هغه به بل سره لګو ته پتا پوس کې زبر تاسو کوم پتا ولګي چې قران چاله ورزي بس هم دغه خبره چې کله هم تای سنگر خان ته تاوې سنگر خان سره زما نمبر ده هم دغه خبره شو صحیح شو خو یو په یو براشه ځکه چې تاسو بغیر د ګاډ نه غولم نه کی د زماره د دومره یریږي چې د ګاډ نه بغیر د غولم نه کی आवाज براشي आवाज بزدر شمه او ځکه به سنگر خان سره کینو او دوانه چې دی یو بل نه بلک سو واخلو قران واورو چې پته لګي چې چاله قران ورزي او چا نه ورزي هم په دغه باندې زما عمل له بیا ما په دې انټرویو کې دا خبره کړې و چې هغه ماته د سنگر خان وی چې یاره دی خو هم د قران درسونه کوي نه مارته د قران درسونه دي د سینه کوي دی په قران کې چتا چې د صرف او نحو کتاب جوړ کړی د چې دغه کې اجرا د صرف او نحو کوي یا په د منطق اجرا کوي جدا خبر د قران ول ورزینو چې څنګه د قران مضمون بیانول فکاري هغه شان دي له نور زی دې وځ دا غړې سوې وې دې چې صرف او نحو پرې دوا اته الله چې تبا کما داسي ولي ما چې په صرف او نحو کې بتا سوچ دې هغه کې بچ دې اجرا کوي ما شومانو ته په قران کې خو لیکن قران وړو ته خا یې نه ځکه چې قران دی وړو ته اوغه خوستا بدعت ښکار شو کنه چې ستاسو طالبانو قران زده کو خوستا کفر او شرک ته ښکار شو به دې پکانو ولي نو په صرف او اجرا په دې په نوم باندې په قران کې مشغول وي خو قران وته خاینه ما داسي ویلي او ته په سپويږي نه ستا حواس یې خراب شي دي بیا خبر کې چې پنځپیر کې 2000 طالبان راځي او شیخ طیب صاحب چې دینا هغه یوسف جان ته ویل چې د کې 40000 کسان دي الله چې تبا کا ته لګ لاړ شالتا ته خلکو لګ معلومات وکا ستا پسترګو باندې چې دی بالکل اس چې تینا سي ته صحیح نه نو تعصب هغه چشمي ته لګول تلاړ چې چلته سو خلک دي آلته ناری نه سمره یا نه سمره دا خلکو نه تاسو کې تاسو په خلاصو کسانو لګوي خو به حیا چې تا خو به حیا انسان پتا کې حیا د سره شته نه تاسو وي بل خبر دا کوي چې شیخ طیب صاحب ابل کال ویلو چې زما 20 لک شاګردان دي په یو کال کې اوس 21 لک دي صحیح ده کنه دا زه ډیزل پرمټ غونډه چې بخښه راځي دا خو د قران مجید طالبان دي په مخ روان دي کنه ابل کال شلا کو 40-50,000 کسان دغه په درس کې 60,000 70,000 پورې سي په دې کې زنانه وته 10-12,000 دغه شان چې دی بیا وړه دوري 15-20,000 کسان په وړه دوره کې چې دی نو د وړو کې اختر پسې پاغي کې مشکلات القرآن چې کمی پاغي کې تخصص په قرآن چې کم دوري پاغي کې دغه شان په نور مدارسو کې چې د شیخ صاحب کوم شاګردان فارغي د ټول د شیخ صاحب ته شمار لګي نه بسې نو دا سره ډیزل پرمنټ نه چې بخښه راځي دا د قرآن طالبان دا په مخزي نو شیخ صاحب دا خبره کې ست آزادو نشته بل خبره کې چې دینه حلستا مناظرین دا کړلو چینج کړلو موږ مناظرین نه چینج کړي موږ چې تا موږ د پته ولګي چې ته یې دي شي ستاسو سره چې دی هغه زموږ مشران او هغه ستاسو سره د ناس قابل نو ځکه ته بیوقوفه یې ته علم ټک پتا کې نشته تعالی داسې سړی پکار دی چې تعالی سپدې چې دی د سپېړې بدل په سوق درکې ته په دې خلکو سمې دي ځکه ته موږ را مخامخ شو بیا وایي چې یاره پنځپیران ته خو مونږ ګمراه نه وایو خو خیر پتاوي والا ته ګمراه وایو نو خیر پتاوي والا داسې تا ته داسې علامه ښکاري امام واني پر ته ښکاري خو ځان ستا په شان مشرک ته څنګه ته مشرک یې هغه شان خیر پتاوي والا مشرک ته غیرت وکړه هغه په ایمان خو کې نه کنه ته خو یا زما مشران نه دي چې مونږ وایو هغه دا ذکر کړ ته زما مشران نه دي ته خو زر وایي جمعیت ګورم پانه مې وښیه که نه نه منم زه به اوس ګرځم د هغو رکن پاره مې بدل راوړم ته ووایه که نه چې کم ته د مشر نسبت کې مناظره په دې شو چې کوم مولا ته مني چې دا زما د عقیدې مشر دی هغه کتاب به پیش کوم که نه به پیش کوم زه په دې خبر راشه که نه نرشه بیا و چې نه بینور ټاون والا چې دی هغه یو غټه یونیورسټي ده منم چې یونیورسټي ده بالکل یونیورسټي ده وایي هغه چې دی نو په دې باندې د ګمراهۍ فتوا هغو لګوله او آپ کې مسایل کې دي لعنت الله الکاذبین آپ کې مسایل کې ستاسو د سیاست ته چې دی هغې ته ویلي دي وایي دا د دې دور سلم اکبر دی او هغه دې ته شرک ویلی دی شرک په حکیمیت کې سزا سیاست شمار کړی دی 7 مسجد وګوره خو آپ کې مسایل کې چې کوم فتوا ده آپ خو اول آپ کې مسایل په ما حجت کې دی نشي
خو که آپ کې مسائل ختمات که دا پتا حجت ته چې هغه وي او آپ کې مسائل کې لیکلي دي چې څوک حیات برزخی نه مني او حیات برزخی ته نه مني سره په کتابونو کې دي حیات دنیوي د دنیوي قائل ته آپ ته پتا ده او تا کې تا تمام مناظره کې دا خبره کړې تا دې جواب کړی نه دی به حیا غونډه کې تا حق حیا نشته ځکه اوس هلته پوښه دا خبرې کې بل خبر دا چې ستا طرف علم الغیب شو زما طرف انکار دي شو ډېر غټ به حیا پتا کې حیا نشته ته هغه سړی کنه هغه تا ته چې مفتي غلام فرید د دې سٹارټ وځي د وجه تسمیه به زه بیا وایم یو نوم مخ کې ما وی دا دوه نه بیا تطبیق کوم چې دا خلک څنګه وي ته ډېر غټ به حیا تا ته بستا استادانو په کلاسونو کې سوي هغه به حیا انسان ان شاء الله دې وضاحت پچته زه ورس کومه ته چې ما ته دا چې ستاسو طرف علم الغیب دا خو ستاسو طرف موضوع راغلی و چې څوک وی چې نبوت د روح صفت ته په دې انټرویو کې دی مولیدي هغه د نبوت د جسد چې د جسد د نبوت نه منکر دی تا ته په دغه موضوع راشه ته اوس بل دې هغه ته اوس نوم هغه موضوع نه اخلي او غیرت پتا کې نشته حیا پتا کې نشته به حیا انسان بس داسې جماعت ترجمانه چې بس تا هغه جماعت لګي پر خبره ده به دا کوي چې آدم علیه السلام چې څوک مشرک وي نو دې مسلمان کې دي شي آدم علیه السلام د نبی علیه السلام په توفیل سوال کړو او شیخ طاهر رحمه الله لیکلی دي چې دا شرک دی دا ستاسو مشر کتاب توحید او شرک حقیقت په دې باندې ستاسو غړو مشرانو تقریرات هم دي او باقی په نور کتابونو کې ستاسو مشران دا فخریه وي چې دا داسې کتاب مونږ لیکل دی چې دې په توحید کې داسې کتاب مونږ ته څوک وخی دې کې د لیکل دی وکیدا وسیله بالزوات دې ته خپل وګوره یو کتاب الله اور مسنون و معصور دعاؤں میں براہ راست اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پھر حضرات صحابہ کرام حتیٰ کہ اہل بیت رسول حضرات امہات المؤمنین اور خاندان رسول آل نبی رضی اللہ عنہ اجمعین نے کبھی کسی دعا میں خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک تک کو بطور وسیلہ پیش نہیں کیا نه دې پیش کړي انبیاء نه دې پیش کړي دا څنګه سرب صالحین او محمدین ټول لیکلي دي صحابه اهل بیت نبی صلی الله علیه وسلم وسیله بالزوات نه دي نیولي لاندې لیکلي دا حرام ده راه وفات یا غیب سی دعا طلب یا اس داغه چې ده داغه توفیل باندې ناجایز اور بدعت ہے یہ تلک ګورا دې کتاب کې دې مخه ته زی بیا دې وای دا چې ده په توفیل د نبی صلی الله علیه وسلم او بجاه النبی صلی الله علیه وسلم دا قریب من الحرام دي حرام مکروه تحریمی دی وای مخه ته چې ده بیا نور لاړ شګور بجاه النبی صلی الله علیه وسلم او بحرمت النبی صلی الله علیه وسلم دا باب قائم کړی دی ائمه دین کې نزدیک یہ بھی مسنون او مشروع نہیں لاندی بیا لکھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جا اور مت سی وسیلہ پکڑنا کسی ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں وسیلے کے غیر مشروع قسم میں سے ایک قسم قائل کا یہ قول بھی ہے الہی میں تجھ سے بجائے فلا دعا کرتا ہوں بنبی یا ہر ولی ہر سو کې پکې راوستل وای دا په مسلمانانو کې د حق چا عقیده نه و نه په صحابو کې نه په سلف صالحینو کې نو دې مشر ته کافر ویل دی دې مشر ته به خبر اوس راځي کې یا سو کوئی بجاه النبی یا سو کوئی بحرمت النبی صلی الله علیه وسلم یا الله نبی سم په فعل وای دا قریب من الحرام مکروه تحریمی کار کوي او دا چې دی بیا وای دا الله تعالی سره چې دی شرک ذریعہ ده داریک وی دا الله تعالی له ون غواړي او په مسلمانانو کې هیڅ چا کې دنده نو دا به توس راځي کې کوم چې تا ویلو بیا په اخر کې هم دقه لیکل لغه بیا ډیر چې کوم وسیله جایز به لیکل اس کے سوا وسیله بالزوات یعنی کسی وفات یا اب بزرگ کو وسیله پیش کرنا شریعت میں ثابت نہیں فقہاء اسلام کی نزدیک بالاتفاق مکروہ تحریمی ہے نبی سلام په تعلیمات کو بشریت کی ثابت نه دي هفستامه شروع چې هغه غوښتي د آدم علیه السلام چې د نبی علیه السلام په توفیل غوښته او دی و چې دا شرک ته نو اوس ته وایي د شرک د پتو په دغه لګو نور کتابونو کې ان شاء الله دا به بیا وخم هو چې الله تعالی مقرر توس کلیپ دی بل خبر ده کې چې نیلوی سی لیکل چې نبوت صفت د روح ده بهایا انسان شرمیدل یا کتا کې لږ غیرت وی غیرت او ته حلالي وی حلالي او تا د چیلنج در کوم کته حلالي او حرامي نه ته پټیویشن کې نه پیدا او ته د حلال پیدا غیرت وک په دې موضوع راشه په دغه موضوع راشه چې دا کوم اعتراض ته کې چې نبی سی لیکل چې نبوت صفت د روح ده په دغه موضوع راشه په دې کې چې ما په مناظره کې ونی چې نبوت د مرګ نه بعد حکمي منی که حقيقي منی صفت د روح منی اصالتن کنه او اعجاب کو شریک منی ته دې جواب راکړه خو تا کې غیرت نشته به حیا انسانا تک غیرتی او حلالي او استاد استادانو ته ویلو کنه مړه په کلاس کې بتا ته استادانو کمی خبرې کوله و چې دا سبقونه وای کده وړو نه خلاص کو به حیا پتا کې غیرت وکنه ته په دا مفتی غلام فرید د سٹارټ وای د اسی نه وای د کې چې د شاده ډیره غټه په صفه دا به ان شاء الله چې بیان کما ته دا خبره کړل چې نیوسی لیکل چې نو صفات د روح ته دې وګوره او بیا چې د مرګ نه بعد یو چې نبی صلی الله علیه وسلم نبی نه وکړه وفات سی نبوت ظاهر نه ہوتے
په اخر کې د اوږد باس لیکل به وي در اصل صحابه کرام نے ہمیں مسئلہ سمجھا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سے نبوت و رسالت کی صفت نبی سے ظاہر نہیں ہوتے. نبی بدستور نبی ہی رہتا ہے اور خود نبی اور رسول کے الفاظ کی ساخت بتا رہے کہ یہ دونوں صفت لازمی ذات ہے کسی عارض سے جدا نہیں ہو سکتی. دے وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرگ نه بعد نبوت زایل شوی دی د انبیاء مرگ نه بعد نبوت زایل کیږي نو ځکه دا چې د ذاتی صفاتونه دي. بیا لیکلي لاندې وکیدا اس آیات میں رسول کے حقیقی معنی ہی مراد ہے. قرآن مجید کے اللہ تعالی کا رسول داغین دے دلیل نسی. پس تمام کے تمام انبیاء کرام وفات کے بعد اس طرح حقیقی نبی ہے جس طرح وفات سے پہلے سب حقیقی نبی تھے. څنګه چې په ژوندانه حقیقی نبی د قشان د مرګ نه بعد حقیقی نبیان دي. خو ته پوهیږي نه الله تعالی د دې حساب در کی او ان شاء الله فدی باندې کتا کې غیرت ندیم او تحلالی په دې عبارت ته تیار شه کنه. دا ساده مشرانو د یو سب خیمه یو د سب د نمونی د پاره خیم د ساده مشر کتاب د کتاب الوسیله دې ته ګوره. پدې کې صفحه نمبر 14 کې وګوره ښا. پدې کې تقاریض شیخ الحدیث مفتی اعظم هند مولانا حبیب الرحمن دارالعلوم دیوبند داغه تقریض دی. بل مفتی فریدو سیف الله قانی مفتی چاند بادشاہ دا سلور علماء دی گو کېدا دی وی کہ جن ذوات فاضلہ کے حیات میں توسل جائز ہے بعد وفات بھی جائز ہے. وہ حکمت یہ ہے کہ نبی اور رسول اور ولی اور مومن حالت حیات میں جس طرح نبی اور رسول اور ولی اور مومن ہے بعد موت کی بھی ایسا ہی حالت ممات میں رسالت نبوت اور ولایت پر کوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ یہ کرامت ولایت نبوت اور ایمان روح کی صفت ہے نہ کہ جسد کے. یہ تو گورا نہ کہ جسد کے دادا روح صفت تے دا جسد نہ دے اور موت کی وجہ سے روح پر کوئی اثر نہیں پڑتا دے. چې په ژوندانه د چا توسل کولای شي د مرګ نه بعد یم کولای شي ځکه چې دا نبوت او ولایت او ایمان دا صفت د روح تی د جسد نه دی نه کې جسد کې. ان شاء الله په دې بزتا ته دومره کتابونه ستاسو مشران وخه مکتا کې غیرت یو لګ حلالي تی کنه ته په دې عبارت تیار شه چې زه به تعالی ان شاء الله سترګې په دې رڼا کما لکه بابا لکه چې ته په دې عبارت کې زمانہ پاسې دلې وي تخصیص دلې ماته تخته مو کې نه اوسه ته پاسې دلې وي چې کلمه معرب تلاس کو ہوتا کې حیا نشته به حیا لکه چې تا هستا په به حیا خو تاسو سره ممړه گواہی کوله خو مخکې و ان شاء الله زه تاسو د کتابونو نام ستاسو حیا قصې وخېما. مخکې دې بیا وځي سوق بی بی عائشہ رضی الله تعالی عنها ته کافر او مسلمان کې دي شي وی دا پنځپیران وی چې د قریب بدر چې کوم و دا معجزه و او بیا وی چې عائشہ ته هدي منکره دا معنی دی ویلي دا کنز دی. کنز کې خطب ناس په پیریډ کې نه وي ځکه چې ته په مدرسه کې کم ځای ګرځېدي استادانو برته قصې کولې کنه ستا استادانو ماته ویلي چې دی ته په کلاسونو کې تاسو کول خو به هر حال دومره به ته وایم هغه عوامو ریکارډینګونه پراته دي. خو بهرحال دا یو خبره یاد ساته د کنز کې چې 204 نمبر صحابه راوړې په دې کې لیکلي دي په 8 نمبر حاشیه کې چې یاره که چېرته سړي قسم وخوړو جو کذا لو قال ان کلمتک فعبد حرم فالمراد بالکلام الابحام وهو يتحقق في الحيض والميت. لاندې بیا چې دی هغه دغه راوړی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم چې دی دغه قطعي اعتراض وکړي نبی صلی الله علیه وسلم چې قریب بدر ورسره خبرې کړې وي نو دی وایي زه راته یم چې قلت ردته عائشه دغه عائشہ تنها رد کړو وقالت قال الله تعالى انك لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من في القبور ولئن ثبت فهو مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعجزة له ويجوز ان يكون ذلك لوعظ الاحياء لا على سبيل الخطاب. دی وی کچرتا دا ثابت هم شي دته چې کوم قریب بدر دا وی اول خو عائشہ تنها غلط کړو او کدا ثابت هم شي فهو مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعجزة له دا بدر نبی سلام معجزه شي معجزه دا د نبی علیہ السلام معجزه ده. دا کنز والا چې دی احسن ننوتوی د علماء دیوبند مشر عالم دی او د ستا مشر مفتی محمود تاسو ګوره مفتی محمود دی بیا شتان هاته اوس کافر وای مفتی محمود سوی مفتی محمود وای مسئلہ سمع موتا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے زمانے سے مختلف پیہا چلا آ رہا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سمع موتا کا انکار کرتے ہیں اور آیات فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى سے استدلال کرتے ہیں. عائشہ تنہا د دین استدلال کړو هغه انکاری وا او دا مشر دی وای دا معجزه وا دا معجزه وا دا دیوبندی عالم وای استا مشر عائشہ تنہا انکار کړو
او دا مفتی محمود وی عائشہ رضی الله عنها د قران نه ثابت کړي وا او سرفراز خان صفدر دی وی د قران نه ثابت ول دا خو تحریف ته معاف رکھنا کس قرآن میں ہے کہ مردی نہیں سنتے معاف رکھنا قرآن کریم میں تو زندہ کافروں کے بارے میں په قرآن مجید کې وی نشته چې مړی ناوري بیا وی سوق چې وی کېدا کس طرح وکړه آپ نے ملاحظہ فرما لیا کہ مؤلف مذکور نے کس طرح حضرت امام ابو حنیفہ پر صریح بہتان باندھے ہے اور معاذ اللہ ان کی ذمہ قرآن کریم کی تحریف لگا دی ہے کہ قرآن میں ہے کہ مردین نہیں سنتے وہ جو سوق وی په قرآن کې دی چیناوري دا په قرآن تحریف ته په قرآن دروغ دی مفتی محمود وی په مړی ناوري ځکه چې عائشہ رضی الله تعالی عنها وی چیناوري په قرآن نه دی نیولې سرفراز خان صفدر وی سوق وی چې په قرآن کې دی چیناوري دا په قرآن تحریف ته او مفتی محمود وی دا په قرآن کې دی ځکه چې عائشہ تنها ته استدلال کړي نو استاد دې مشر پنځ باندې وی عائشہ تنها نعوذ بالله د قرآن محرف شوته تحریف دا يهودیت ته په خپل بیان کې ویلي وستې په دې باندې مفتی محمود دی وی عائشہ تنها ته کافر ویلي سرفراز خان صفدر وته ویلي او په دې سمال موتا کې په صفحه نمبر 61 کې سرفراز خان صفدر په خپل وی وکیلا اور جو حضرات سمع موتا کا انکار کرتے ہیں ان میں حضرت عائشہ حضرت ابن عباس اور حضرت امام ابو حنیفہ ہے اور سے او اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد سے استدلال کرتے ہیں انک لا تسمع الموتا سب پخپل ویل چې انک لا تسمع الموتا نبی عائشہ تنها امام ابو حنیفہ او عبد الله بن عباس رضی الله عنهما د دلیل نیولې دی او بل مخ کې ویلو وې سو کوی چې د دین دلیل نشوي دا تحریف ته تحریف د قران نه دلیل نیول تحریف ته پدې کې په قران دروغ دي مشران استاد صحابه ته کافر ویل دي غندې فمارا ته وړي ستا مشران خو هغه غن کړل چې تو زیر ناراضی نه تو ته دیر مشران نشي ویلې ته تم دومره وایي سپار خان صفدر امینو کاوی ډاکټر خالد محمود او دغه تنشي زما مشران دی ورازه ته خدا نه وې دا لکه څه شرط ته مونږ نظر هوتا کې غیرت نشته نو